څنګه چې تاسو ته معلومه ده د رمضان المبارک 3 عشرې وي نو لومړۍ عشره دا تېرېدونکې ده او دغه رنګې دویم عشره دا شروع کېږي. د دویمې عشرې داسې زبردسته دعا چې کوم سړی دا دعا وایي الله پاک به د انسان ګناهونه معاف کړي. خو دا ګناهونه د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې دا ټوله هلای ډکه کړي بیا مو ته الله پاک معافي کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، نن چې کومه زموږ دعا ده دا د دویمې عشرې سره ده. کو چا د لومړۍ عشرې دعا نه ویلي نو نن پکې آخري ورځ ده. دغه دعا ووایه رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. د نن نه بعد به تقریبا سبا د دویم عشره دا شروع کېږي. د دویمې عشرې چې کومه دعا ده دا زده کوئ، سکرین شاټ ته والئ د موبایل نه، دا زده کوئ، دا روزانه وایئ، چې کله ګرځئ بیا هم وایئ، چې سملئ بیا هم وایئ. دغه رنګ یو ځای کې په تاهیه باندې ناست یې پر لته هم والئ چې څنګه تاسو ناست یې او په څنګه حالت کې ناست یې په هر یو حالت کې محترمو دا وظیفه کولی شي. دغه رنګ په اودس کې هم کولی شي، بیا اودس هم کولی شي. یاد ساتئ چې دا وظیفه ده د ګناهونو د معاف کېدو دپاره. چې څومره ډېر زیاته غټ ګناهګار دی نو دومره به هغه سیوا وایي. چې څومره چا سیوا ده ویلي الله پاک بوله ډېر زیات ګناهونه محترمو دا معاف کړي. یاد ساتئ چې ګناهونه حوالې سره دا دعا کوئ یا الله پاکه زما ګناه دا په نیکو باندې بدله کړي. په دې باندې محترمو الله پاک ډېر زیات خوشحالیږي. کله یو بنده راپاڅي او الله پاک سره روغه کوي، الله پاک فرشتو ته وایي ای زما فرشتو نن ما سره دنیا کې انسان روغه کوي. نو کوشش وکړو چې دا خوشحالي فرشتو ته مرکو، د روغې دا الله پاک ته مرکو او دغه رنګې دا دعاګانې دا وایو. نو راځئ چې زه د خپلې دعا طرف ته دعا داسې ده استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. کو څوک دا نشي ویلی صرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وایي انشاءالله العزیز. د دې په توفیل باندې الله پاک به ورته ټول ګناهونه معاف کړي، ځکه دا عشره د مغفرت ده، دا عشره د بښنې ده. نو کو په دې کې موږ د الله پاک نه بښنه غواړو الله پاک به ضرور موږ او تاسو ته بښنه کوي. دعا وکړئ چې څومره کسان دا ویډیو ګوري الله پاک دې د ټولو کسانو ته بښنه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.